أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکه نن د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت ورځ و دې پر موږ تاسو خبر رسولې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه الرسول مدینه طیبه یا طابه له داخل شو. نو اوله د مسجد قباء تاسیس وکي د مسجد اهمیت مسلمانانو له ذکر کې چې د علاقه روح او جماعت دي. انسان چې کوم ځای کې ډیر کېږي نو په کار ده چې اول د جماعت غم وکي. مرکز جوړ شو به د سلمان فارسی ایمان او به د سفیر رضی الله عنه واقعا دین ورسره به د علی رضی الله راتګه او علی سره به یو کور کې ډیر کېدل به د بیبي بن شریف د کور کې ډیر کېدل مسجد بني سالم کې د جمعې منځ کول شپږ میاشتې وروسته د غزنه به انتقال د مسجد نبوي تهذاب او بنیاد دغه موقع د ټول ذکر شو به د اذان په اړه کې د ملګرو مشوره څوک سونکو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه به هغه شو خوب بریدو چې پای کې د کیسه کلمات د توحید ورته او خدل شو هغه به بلال سے په اذان کې داخل کړه. دغه پورې سره مسله و حدیث کې رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام وکړه چې انسان په کور کې او د سوکي او مسجد قباء کې دوه رکعات منځو کې دومره فضیلت لري لکه یو عمره. د حج د خلې ځای غسد د عمل پنه ته زمون کارم زمون رب العالمین کارم د عمل سره دی. او د الله نبی فرمایي چې کله یو سړی په کور کې او د سوکي او د غینه به ورو سره شي مسجد نبوي کې دوه رکعات منځو کې د شي اجر الله ورکړي لکه حج قبول شوی حج. د دې اعمال معلومات کله کې چې کله انسان وفات شي مسجد قباء کې هم مسکړي مسجد نبوي کې کړي او مسجد حرام کې د حجاج الله بختور او نیکان خلک دي چې انت لړ شو په صحیح طریقه باندې اعمال تر سره کی صحیح نیت سره د رسول الله تابعداري سره. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام عام معمول دا چې کله به خطبه ورکړه مسجد نبوي کې د هفته په ورځ بدلو مسجد قباء او انت به دوه رکعات منځ کو یو خدای ملګرو د خوشاله لپاره او بل د دعوت مسله بل ته مخوړانه به ول او د دې مسجد قباء اهمیت به خلکو لا بیانو چې د دومره وشته او قیمتي مسجد دی. د عبد الله بن عمر معامل د شو چې د هفته ورځ برغه مسجد قباء کې به منځونه وکړو د غینه بورو سره ملګرو سره کینو صبح به دعوت خبره شروع کړه. تقریبا د دوړ مابین کې 3 میل شاوخوا مسافه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دوه رکعات منځ په دې ځای کې او په مسجد حرام کې دغه حیثیت لري عمره او حج او به قبول شي به رسول الله په خپل باندې تصدیق. ذهن لوز دا سوال لږی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه چې په دې قباء کې د منځ د شیدل لکه عمره او په مسجد نبوي کې د منځ د شیدل لکه قبول شوی حج. دا مې سوال دی. وجد هذا سلف لیکي ومن ترک شيئا لله عوزه الله تعالی خیر منها وچا چې یو شی د الله لپاره پرې خود رب العالمین بدله غوړه شی ورکړي غیله. ابراهيم عليه السلام پلار پرې خود الله ورته اسماعیل ورکړي اسحاق او یعقوب. چا چې بد ملګری پرې خود رب العالمین ورته ښه ملګری ورکړي. چا چې خراب او حرام تجارت په یوځای کې پرې خود زمونږ الله بغله د ښه تجارت تنظیم برابر کړي. رسول الله چې کله د مکینه را بار شو او راغی نو دا عمره او حج په مکه او بیت الله کې کیږي غیر الله لپاره پرې خود ځکه مهاجر شو نو رب العالمین ورته په مسجد قباء کې او په مسجد نبوي کې د عیوز ور پوره کی. الله دې غیرت کړي د رسول الله غیرت له وکړه د مسلمانانو غیرت له ګوري دغه مطابق سره به فیصله کیږي. عمر رضی الله عنه ورځ چې یو خطر اورو وېدا کار چې په شعبان کې شوی دی. شعبان د رمضان مبارک نه مخکې میش نو عمر سے ورته چې کم شعبان خو پار وخت دی دا شعبان او تیر شوی شعبان غبل شعبان ترڅو پورې چې دغه سره کال او ورسته سو یاد نه کې بده شعبان باندې فیصله نشي کېږي. ملګری بده کې کنه سم مشوره شروع شو چې لګا کال ور کم څنګه شروع کونو چا یو څه ویلو چې بل سبای صحابه د نظر ورکی قران کې رب العالمین د مسجد قباء باره کې فرمایي وې دا جمعه عقد چې دا اول ورځ د دې بنیاد په تقوا باندې خدای شوی د مسجد زرار نه دا غوړه دی من اول يوم دا ټکی راغی بس دې جن دا کال ونیو
نو دلیل په دې باندې چې د مسجد قباء دومره اوچت حیثیت دی اسلامي کال چې کوم کال منغو تاسو سوار لسوا شمارو هغه د دې ورځې نه شروع شوی دی مسلمان سره مناسب اندار چې هغه خپل معاملات په دې کال باندې بنې کې او د قشن د میاشتې یاد کی اوس موږ مسلمانانو بوختنه وکړه حمل ثور جوزا سرطان اخر پورې دا ټوله مسله ورته یاد ده خو کدا پوښتنه دی وکړه چې په اسلامي کال کې اولنې میاشت کومه ده اومه میاشت کومه ده بدله ده دي دا وجه ده چې د رسول الله سره د اسلامي کال سره زمون اقا محبت صرف د خپل باندې پاتې شوی په واقع نفس الامر کې نه دي زمون معاملات هم په نورو کالونو دي تجارتونه په نورو کالونو دي او پیسې په نورو کالونو دي چې په میلادي کال شروع کړو چې په هجری شمسي باندې شروع کړل لیکن هجری قمري اگر که په دې کالونو باندې وسړي حساب کوي خود دې یادول سره ضروري او لازمي دي دا میاشت چې اوله میاشت ده دویمه ده درېمه ده او رمضان په دغه میاشت باندې راځي او اخري میاشت ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وکم سړی چې د خیر د پر راشي معنا د قران او سنت د پر هغه په دې جمعات کې زده کړه او به بل چله او خود د دې لکه مجاهد د مجر قبا دومره حیثیت کې طالب العلم مجاهدی د الله نبی فرمایي وکم سړی چې طلب د علم کې قدم اوچت کې الله ورته جنت د لار اسانه کې او کدا شرط وفات شي د شهید دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې الله د بدن په قبر کې نه خوري کوي لکه د نور شهدا وغندي انزل اسکسان یو بګی دا حدیث کې دا رسول الله فرمایي و په مابین زما د کور او د منبر کې یو باغچه د باغشو د جنت لره څه مطلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حدیث مطلب دا دی چې رب العالمین به د غزمه کا واخلي او روغه به جنت لور داخلي کی در دې کور فضیلت به احترواله یو حدیث کې د امر الله نبی فرمایي چې مسجد حرام کې کله شړې موضوع کې یو په یو لګمان دي او مسجد نبوي کې چې وکي نو یو په زر باندې یو روایت کې 50 زر راغلي دي لیکن اهل علم فرمایي چې پای کې اوروي د علماء ورمانه کلام کړي ابو الخطاب الدمشقي اګه کمزوري دي نو یو په زر باندې زر منځونه په یو ځای کې وکاو یو په مسجد نبوي کې یو لک منځونه په یو ځای کې وکاو او یو مش په مسجد حرام کې دا دومره وشت حیثیت لري حدیث کې رسول الله فرمایي وزما د منبر چې دا په دې حوض کوثر دی څه مطلب یعنی دا د حشر میدان او ډګر چې دی هغه به د عرب علاقې خلک بدل ترېږي نو کوم سړي چې هغه علم ذکرې چې قرآن او سنت په دې مکه او مدینه کې نازل شوی او د خپل عمل دغه برابر کړی د رب العالمین بدا د کوثر په وبو باندې سیراب کی د رسول الله پلاس او کوم سړي چې اصل دعوه کوي چې محمدي او به عمل د رسول الله نه خلاف او معاملات د رسول الله نه خلاف او مړ ژوند دغه نه خلاف نو په دې حدیث کې اشاره ده خبر الله چې دا سړي به الله د وبو محروم کی دا ډېره خطرناکه خبره ده رسول الله فرمایي چې خلک وګورم چې د مخونو لاسونه پړخي کی اراده به مې دی چې وګور ورته راواله مرته راوړل نه وکم د کوثر چې دا اوس کوي وزمو د دې مابین کې ملایکی سره دیوال وایي زه ډیر وازونه وکم چې اسما ملګری ملائک به مالو چې انک لا تدري ما احدث بعدك یا رسول الله ته شکل دنیا نه لاړې د خلکو په دین کې ډیر پیوندونه د ځانه جوړ کړی و تا ویلې ما ویلې اجي شبیر دی او پلاني شبیر دی او دا شبیر دی سبا دغه دین جوړ شو لکه عبد الله بن مسعود دا فرمایي شیخ الاسلام ابن قیم ته نقل کړی دی چې اخر وخت کې به د دین خلکو له بيدینی غونې کاری او بيدینی خلکو له دین کاری لکه وځ دا مسله ده رسم او رواج باندې ترت کو وجړي پیټک ویلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کو هغه برداشت کوي نشي او به دایم ویلي امام مالک شبا چې د اخر د امت اسلام په حق شي باندې راځي چې په کوم باندې د اول د امت اصلاح شوی ده زمونږ اوسه د امت اولنی خلک هغه د رسول الله عزتمن ملګری دي صحابه دغه اسلام په قران او سنت باندې شوی ده زمونږ اوسه اسلام په قران او سنت باندې کیږي رسول الله فرمایي چې بدی باندې پنځه لګول هدایت او د دین مخ اړول په بل طرف باندې تل لګور ګمړی ده بيدینی ده خو حاصل دا معنی چې د دوه جمعتون ډیر قیمتي او چت فضایل لري حدیث کې دا رسول الله فرمایي ویتیا سنت د سفر اراده د سفر ملري مگر د درې جمعتون الله د عبادت باندې ورسي مسجد اقصی او مسجد حرم او مسجد نبوي څه مطلب بل کم جمعات لکه ته چې لکه پلاني جمعات کې د امونځ دی واده دا رقم مسله دا نیت بنه کوي دا سفر هم رسول الله فرمایي نه کوي بلکې سفر چې کوي هغه به د قدر جمعتون لکه چې مسجد نبوي دی بل مسجد حرام دی بل مسجد اقصی دی د عبادت په باندې بل ځای نه ورشي چې سفر ورو کې سوا د دینه نو کله چې د الله نبی مدینه لړ داخل شو او دین ورسره به د ابي بن شریف کور کې دی رشو د مسجد نبوي بنیاد او تهذیب کې خود له شو پټ شو یو څو واقعیت په دې کې وشو اول واقعه کې دا وشو چې زید ابن حارثه او د رسول الله ابن غلام ابو رافع دا دوړه د عبد الله ابن اریقط سره ولېګل او ورته ویل چې لارشه مون خراولو زما بیبي او زما لوري نه راواله او د ابوبکر چې بچینه مو چې هم د خپل خاندان ځان سره راولي دا دوړه چې لار مدینه له مکه له د شپې ورل
د ځان سره د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي زموږ استاد مور سودا رضی الله تعالی عنها روانه کړه بنت زامه مشرک هغه وخت کې او رسول الله د دلیل ورکړي وسکه دا ارچا کوشش کوي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره زموږ رشتہ راشي او په هغه وخت کې دا مسله نو راغلي لکه سوره احزاب کې دا مسله چې په زنانه کې کفر نه بيد نکاح خرابيږي دا مسله رسې بیراله چې کله د اسلام ترقی او غلبه وشو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بیبي ځان سره روانه کړو د لورینې فاطمه الزهرا او ام کلثوم خدیجه رضی الله عنها وخت وفات و به رقیه هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل بیبي راغله عثمان ابن عفان سره حبش له هجرت باندې لاړه زینب رضی الله عنها چې دا د ابو العاص ابن ربيعه په نکاح کې د بدر نور سره راغله ځکه کله چې هغه قید شو د ورته ویل ورسره ان شاء الله د بدر په واقع کې راځي زبتا خوش قوم په دینت باندې زما لور علیږي زینب رضی الله عنها ورسره رااله نو دایره روان کړه او عبد الله صاحب شاغه د ابوبکر رضی الله عنه بچو واغه د ابوبکر خاندان روان کې باغې کې عائشه بیراله چې دا به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیبي جوړیږي په ولسم کال د نبوت باندې وسره کوژدن شوی ده تقریبا د شپږ یو کلو په عمر و او کله چې په دې کار لاله به د شوال په میاشت کې وسره نکاح وشو دنه کلو په عمر باندې شوقه ولی په دې ماشومتوب کې نکاح وشو دا به ان شاء الله به ورسره عائشه په فضایلو کې راځي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دومره کې شرطوب کې دا وعده ولي وکي چې بیبي دومره وړه ده او د یولس بیبي ولي کړه کله چې وفات کېږي د نه ته پاتې کېږي پنځه قریشي او سنوري د مغربیانو به رسول الله باندې اعتراض دغه نه به خیرسته تحقیقي جواب دا مسراله خو اسماء رضی الله عنها چې دا د زبیر سره بیبي و د رسول الله کینا دا شکل روانه ده په حالت کې رااله شي د حمل کله شراله د رسول الله خواله نو په دې وخت کې د اسماء رضی الله عنها بچي وشو مهاجر کې اولنې بچي هغه عبد الله ابن زبیر او په انصار کې اولنې ماشوم چې وشو نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما وکله چې دا ډوړه ماشومان وشو تر دې پر صحابه او د تکبیر اوازونه ذکر د خوشاله الله اکبر دا وازونه ویلي ولی ځکه د مدینه يهودي تحریک شروع کړو وې د رسول الله چې د څومره ملګری دلته راځي په دې ټولو باندې موږ جادو کړی دی د دې به بچی نه کیږي دم بن کړی دی او دا خبره دی ولی کوله په دغه قنیت باندې کوله چې خلک د مدینه په طرف باندې رانشي تر څو پر دلته مهاجر یو غوړ کور جوړ کړي شي بلکې څه په یو طرف باندې مهاجر ورک شي او څه په بل طرف باندې ورک شي دا کدل تل دیری به جوړي کې او دلته به جبهه او محاذ به او به په مکه باندې عملیات کې یو شی به کې او بل شی به کې موږ به تکلیف کیږي دا تحریک شروع کې پټ منافقان دا تحریک شروع کړي او بعض خلکو دا وهمونه ولګي چې لکه رښتیا ګوره موږ باندې دا کار وشو دلته بنوزو دا کار واغه خو لیکن د محمد رسول الله ملګری هغه توکل ولا متوکلین واغه په الله باندې توکل ایست ټول رال چې کله د دوړه ماشومان وشو عبد الله ابن زبیر او نعمان ابن بشیر نه یو دم د خلکو دا کما تحریک چې شروع کړو هغه د ماته سره مخامخ شو او دا د خلکو معلومه شو چې يهود دا کار نشي کولای چې انسان د ابدي بن کې او هغه بچي بالکل کېږي نه دا کوم ډرامه چې شروع کړي دا د ځان شروع کړي مسلمانانو په ژوند کې دا وهمونه ګډ وړ خبره ورته نه کوي او الله ته بچ کړي عبد الله سبحانه کله وشو وېده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له رسول الله کجوره به خلک وشو ویل او چې یې رواخ سي د تعلق یې ورته نه کړه تحنیک دی لوي دا سنت طریقه ده دا به ډیری فدری شیخ الاسلام ابن قیم بزاد المعاد کې لیکلي چې دا کجوره اول مې دل ور داخل شي څه پیدا رسول الله ولې به کجوره باندې روزه ماته ولا او دا ابو باندې چې بلې باندې راغونه دغه شو دغه شنده خواګری چې د مې دل ور داخل شي ډیر به ور کین چې ماشوم بالکل د ماری کې بن شي او هغه zarar باندې تمام شي د شي دی بل ماشوم لو کړه چې عیسی او در دې صحابي فضیلت د عبد الله ابن زبیر چې محمد رسول الله مبارک لاړې د دې مې دل ور داخل شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي اسما لاړې او دغه شان زما ویني چې کوم بدن سره یو ځای شو باغې کې ور داخل شو د جهنم ور باغ باندې حرام دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یوځای کې بدی ځمانه غش ولګېدو یو بل صحابي پیراو د انګل ایست د ویني ته ټوله وسکله زما کې لپاره نه خو ته پوښتنه وکړه دا ولی یا رسول الله لاجل محبه اساسا مې ډیره مینه ده ما ویل چې صدا ویني په بل تر باندې لاړ نشي رسول الله ورته ویل زما ویني چې چا په ویني سره ور داخله شو یو ځای شو د جهنم ور په باندې حرام رګیوالو په یو کندول کې دا وینه واښونه دا یو صحابي له ورکړه بده شي چې وګورځو چې څوک ونه ګوري کله چې د عملګرو نه بار شونه ایسه غټول وینه وسکله ملګری رسول الله صلی الله علیه و سلم ملګری خود شي کار وکي هغه ته پوښتنه یار ملک فلان دا ولی ویته ویل چې دا بده شي چې وګورځو چې اند څوک ونه ګوري ویغه زماره مدینه بل ځای نشته چې بل ځای کې د ورځي کی دومره مینا رسول الله ورته ویل زما وینه چې شاله وینه سره یو ځای شو خلق شو یاد ساتي په دې انسان باندې جهنم اور حرام وز موت وینه او زما ته وبو او زما ته لاړې دا رسول الله په لاړو باندې شي خېسي دي
چې پیغمبر ویني خلکو سکلې د محبت د وجنه او دغه د صوب پر خودلین دی او دغه لاړې به خلک کې د ماشونه ورچول شي وي نو زما ته لاړې نه سلاړې شوې ما د ډېر بل کم خلکو رسول الله ډېر عظیم حستی وا اوچت انسانو ورسره ان شاء الله د برکات مسله راځي چې په صحیح دلایل باندې ثابت شي هیڅ یې انکار نه کوي ځکه دا د رسول الله معجزات دي لاړې په ځکه دغه دا صوب چې صحابه بزن لپاره خولې زما کې نه پرې خو دي تر دې پورې چې ابوبکر سید د ماشوم په دغه کې اذان وکړي بعض اهل علم به دا خبره ذکر کوي چې په باب د اذان او اقامت کې یو درې روایت راغلي هغه کمزوري دي نو لہذا عمل په ضروري دی خو نه تقریبا ټوټل په دې کې 15 روایت او به د صحابه او عمل هم د شوستره شوی دی امام ترمذی رحمه الله لیکي چې صحابه او عمل په شی باندې پاغي عمل پکار دی د تابعین او عمل چې په شی باندې پاغي باندې عمل پکار دی عمر ابن عبد العزيز شهید سنت کې دا روایت راغلي دی چې هغه ماشومان له غوګونو کې اذان نه کول د قشن زموږ شوی دی امامانو کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی امام مالک شه دی ک احمد ابن حنبل دی ک نور علما دی د دې ټول نه د عمل د شمو تاسو را نقل چې ماشوم وشینو په دې وخت کې ورته اذان کوي کی وخت کې کول بهتر دی نور که په ارق وخت کې دا وش د اقامت مسله کې علماء روایت ذکر کړي خو بنا بر هر تقدیر شته لیکن اذان من اکتفا هم کافی ده به چې په دې وخت کې وش او د کی اشاره د خبره لا چې کله دا ماشوم دنیا لراشي شیطان وچی رسول الله فرمای چې یو مریم او عیسی الله ته بچ کړي رسول الله ته الله بچ کړي دا هغه فضیلت جزیمو بعض خلک وایي چې دې چې دا مطلب دی چې دعوت ورکړي چې دعوت د ماشومتوب کې قبول کې به چې بالغ شونه عیسی کافر شو فاسق شي او چې قبول نه کې په ماشومتوب کې هغه په خپل عقیده باندې راسخ او مضبوط شو بنا بر هر تقدیر د شیطان دعوت او د خدای رحمان دعوت د دواړو شروع شو الله اکبر د توحید کلمات د الله د عظمت الفاظ د محمد رسول الله د رسالت خبره چې اے بچیا ګور ته یو دین باندې رواني کې چې هغه توحید دین دی یو امام رهبر بزن له انتخابي چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه به روان شي دا ورته د دماغ کې او په دغه کې ور اذان کړی شي ودا شو شو او په دغه کې د ماشومه دا خبره دغه شو دویمه مسله به داراله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله په سفر باندې روانېدو راتلو نو د مدینه منورې وړي ماشومان او ماشومان دا ورته د لارو کوڅو کې ولاړو انس بن مالک فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کوم ورځ باندې مدینه منورې را داخل شو اق خن اغرنا اغه چمک شو بیل چمک ورنا وا لیکن چې کله رسول الله وفات شو چې کومه تیار لاله دغه نه بده خبر نه رانه ذکر رسول الله دا اشعار ورته ویل طلع البدر علينا من سنه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع وسبغمي په موږ باندې راوخاته رسول الله د سبغمي سره تشبيه یو بل صحابي ورته ویلو كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله بتاخذ شيء لك سبغمي ونور رسول الله طریقه هم د سره کس په مې انوار سنت هم د سره چې کله راغله د مشرق او مغرب ټول د سیمه منوره کړه زما سترګو ستغونه کې سبا چې لیدل نه دي او ستغونه کې سبا چې بلی مور راوړې نه دي د شي یا رسول الله لکه تاج ځم په خپل جوړ کړی او حقیقت ته چې په ټول انسانانو کې باطنی او ظاهری د جمال او حسن والا انسان اغاز موږ محمد صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم دی مینه محبت چې سړی چا سره لري هغه جمال د ظاهر او باطن د وجنه د دوړ پر رسول الله کې راځم او د خپل ولید د وجنه رسول الله بخلو سره خپل ولی کولا د احسان د وجنه د رسول الله به اوچت محسن انسانو د اخلاق د وجنه اوچت اخلاقی انسانو د شجاعت د وجنه پر رسول الله کې اوچت شجاعت دا فکراله دریمه مسله به دا وشو چې دیږي کې د صحابه کرام وفات شو کلثوم ابن حدم چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه د کور کې ور داخل او اسعد ابن زراره کله چې هغه کسانه له پاغي کې درې کسانه دوه زنانه ام منی او ام عماره او دغه د صحابي په قیادت کې رسول الله سره بیعتونه وشول مصعب بن عمر به خپل زیله بوتلو ال خپل باغ کې خپل وجره کې ورته زی ورکی الته به قرآن دعوت شروع کړي رسول الله د سنت دعوت شروع شو دا وفات شو کله چې د صحابه کرام وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورپسې خپم شو چې عام سره د خپلوان بس خپګي دا خپګان ورپسې راغی نو بعض خلکو دا تحریک شروع کړي کدا محمد چرته یقیني نبی وي لما مات اصحابه ودا ملګری بینه وفات شي ملګری ولې وفات شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې وخت د خلکو ذهن برابرې وی ویلې زه خو د خپل ځان لپاره د خیر او د شر مالک نه یم خیر شمال را رسیدو د قشن چې د شر منه د فقې د به سب د فقې یو اجر رب العالمین
دا خبره ولي وکړه د خلکو په دماغ کې رسول الله دا خبره ورچول چې تربیته کوي بعض وخت کې دا خبره یاد ساتي یو سړی به تهجد هم کوي منځونه هم کوي هر کار به کوي د نیکی لیکن داغه په عقیده کې بدا کاری چې رب العالمین کوم کارونه کوي رسول الله ماشي اختیارمند دي الله رب عزت په هر ځای کې په اعتبار د علم سره حاضر دی پیغمبر په هر ځای کې حاضر ناظر دی الله رب عزت لکه څنګه چې په غیب باندې پويږي د قش رسول الله په غیب باندې پويږي کله چې انسان څومره منځونه وکي څومره حجونه وکي څومره دعوتونه وکي څومره د قران درسونه وکي څومره مدارس کې پاتې شي یاد ساتي طلب الله اجر نه ورکي عقیده ډیره مهمه ده چې انسان د عقیده ولري چې خلکو یو مخلوق دی رب العالمین دی د رب العالمین مسله جدا او د مخلوق مسله جدا زما د دوه ملګری شیخ کلثوم ابن حدم او د قشن اسعد ابن زراره دا چې وفات شو ګره د مرګ او د ژوند د اختیار واجب چا سره دی د رب العالمین سره دی رسول الله چرته د اختیار نه لري چې هغه سره مړ کې بل سره ژوند دی دا خو به د الہ صفات شو او موږ رسول الله منو د پیغمبر په صفات ولی به منو د ولی په صفات رب العالمین به منو د معبود په صفات د خالق په صفات زموږ دا خبره ته ګډه وړه ده چې د الله حق مرخص دی پیغمبر له مرکړي د الله حق مرخص ولی له مرکړي دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي وی چې یو سړی مال د صفات رب العالمین راګه لکه څنګه او الله رب العزت خلق له اولاد ورکي بچي ورکي شیخ عبد القادر جیلانی مرکه ودا زما کرامت نه زما بیزتی ده د عام انسان یو حکم د ولی بل حیثیت د پیغمبر بل حیثیت د صحابي بل حیثیت او د رب العالمین جدا مسله نو ورته وی ویلې وېزما د ملګری چې کله وفات شول د دوی د مرګ او د ژوند مسله هغه د الله سره ده هغه زما په اختیار کې نه ده د ملګرو په دماغ کې دا مسله ورته نه کړی چې ګوره څوک په دې خبرو باندې دوکنه کې چې د الله کارونه هغه بندنه ته وغواړي یو کار د الله پورې مربوطي ته بندنه منسوب کدا کار د شي نه د شي بشوي به کدا شي د شي بشوي نه کدا شي څوک وایي چې د شي بشوي او هغه شي بشوي لکه سوره توبه کې الله فرمایي د شي انسان که څومره عملونه وکړي د یا ساتي رب العالمین د دوی عمل د الله په دربار کې نه قبلې عقیده ډېره مهمه ده چې الله به معبود منو خالق به منو د توحید مقصد هم دا دی د الله جدا مسله د مخلوق جدا مسله به په مخلوقاتو کې د انبیو جدا مسله د صحابه جدا مسله د اولیاء جدا مسله د عام خلکو جدا مسله کله چې دا خبره ګډه وړه شي چې د الله او د ولی او د پیغمبر او صحابه باندې فرق نه غي کومه تم چې د الله نه کیږي هغه د ولی نه مشي د بل نه مشي به که څومره اعمال تکینو الله ستاسو سره بینه مې کوي به عملونه څلور مواقع کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله را داخل شو مدینه منوره له عبد الله ابن سلام د يهودي عالم وزیر کجوري په سر کې ناسومه کجوري مې راټولولې وچا د आवाज وکړي چې خبر نه یې خلکو محمد راغي عليه الصلاه والسلام وېزما ته خوري تکبیر आवाज وته الله اکبر ویلان د اسما ترور ناستوا خالده بنت الحارث ویغي مالې پیغور راکې وینو امید شي ک موسی ابن عمران راغله قسم په الله ته به دومره خوشالي نه وکړي لکه به محمد چې خوشالي وکړه يهود سخل باید موږ تاسو خوشالي موسی ابن عمران لوګو چې هغه موږ تاسو پیغمبر دی د عربي قریشي راغلي ته در دومره خوشالي وکړه وزره کته شو مورده تروري دا اقا انسان دی چې د تورات کې موږ تاسو له بیانو هغه سړی دی او چې دا تاسو وي د عربو نه برازي او د مکینه برازي او محمد نبی او د پلار نبی عبد الله او عبد المطلب او فلان او فلان هغه دادی یما ورته هغه دادی دا شلک زره نه نرم شو یو ټوکره مې بسر و دا څنګه د تورات عالم ډیر اوچت عالم او قران کې رب العالمین فرمایي په تورات په هر صفحه کې د رسول الله تذکرہ د شی وته به دا ګمان کو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام تصویر بالکل دته لګیدل لري چې دا ورقه به څنګه اړه ولر رسول الله صفات القاب به مې زه ګورم وې چې کله ورلم وې دا مخ مې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ولیدو وې ما ځان سره ویل چې دا قسم په الله د دروغجن سړي مخ نه دی دا یقیني پیغمبر دی فلما تبینتو وې چې کله ما د مخ مې نظر ور پریوتو د دروغجن انسان او د حق پرس انسان په دې مخ کې د زمکو اسمان فرق دی په دې طرف باندې یو شړی هغه بډې قواره کې بیډولې درنګ نه بتوري خو چونکه هغه قرآن او سنت والا دی د توحید والا دی د الله حق جدا پیژني د مخلوق حق جدا پیژني د رب العالمین جدا حق ادا کوي د مخلوق جدا او په بل طرف باندې بډې یو ډولي شړی خو چونکه هغه په عقیده کې به کفر او شرکی د الله رب العزت سره د مخلوق شریکي انسان چې کله د دوړو مخون له وګوري په یو مخې به بل خوند اگر کا غتور ولې نه او به رسول الله خو ډولي مو کیسمو عبد الله ابن سلام فرمایي وی چې کله د شورالم چې د مخ ورته وکړو او هو ما ویل چې دا خو دروغجن سړي مخ نه قسم الله چې دا یقیني پیغمبر دی وی څلور خبرې وکړي افش السلام یو دا ویلې اے خلکو سلامونه اچوي حدیث کې رسول الله فرمایي جنت لنه شي داخله تر څو چې تاسو کې ایمان نه او تاسو به ایمان والا جوړ نشي تر څو پر چې یو بل سره محبت نه لري آیت د شو شته تاسو نه کوم چې باقي باندې مینا محبت زیاتې کې صحابه ویلې ولنه وی سلام سلام ډیر شي حیثیت لري السلام علیکم لسنه کې ورحمت الله شل وبرکاته دیرش مغفرته پوری دی وی سلويخ
قران کې رب العالمین فرمایي چې دې باندې د سړي په ځړ کې خوشحالي راځي. تحفه یو سړی پیژنې کنه پیژنې په هر چا سلام اچو، لیکن 15 ځینو کې موږ قران او سنت باندې کړیو شریعت دې 15 ځینو کې سلام نه اچو. اول ځای چې موږ خپل اسلام باندې کړیو چې سلام ور باندې نه اچوي بل يهود په يهود باندې، ځکه سلام دا د اکرام او اعزاز او د کرامت شی دی او داخله د دې لایق نه دی، دا لایق د بیزتی دی. دویم مبتدی انسان باندې سلام نه اچوي بدعتي باندې چې یو شی دیني او د قصدن په دین کې ور داخل کړي دي. عبد الله ابن مسعود باندې چې سلام راولې کوی چې ما سلام په هغه باندې مو وجه دا چې مال دا معلومات شوی چې یو شی دین دی هغه نه دین جوړ کړي دي. رسول الله فرمایي وې کوم سړي چې مفتری انسان اکرام او عزت وکي فقط اعان علی حتم الاسلام د اسلام جوړه وېست. دا سلام کو تاسو معمولی شکر غوډه غټ شي دي یو لوی شي دی لوی. دریم مرتکب د ګناه کبیره، یو سړی په ګناه کبیره کې اخترې ته قربان سلام نه چوي ترڅو پر هغه دا معلومه کی چې داخله ولې ما باندې سلام نه شو اوه ما کې دا عیب دی چې ما ګیره خړېله دا ګیره مې کم کړې دا کار مې کړې دا کار مې کړې ګناه کبیره کې واقع لواتت کې وزنا کې په دې کې. لیکن علماء دا خبره لیکلې ده یو سړی وس دعوت والا دعوت تبلیغ ولا غبل ار باندې تیری کې چونکه فساق فجر په یوځای کې ناشتي چې سلام ور باندې وانه چې دعوت څنګه شروع کړي کپه دې کې چرته ور باندې دوی سلام واچو په دقه نیت باندې اهل الملک لري به خیر به جواز شته. ځکه ته چې سره مجلس شریکینو څنګه به شریکي السلام علیکم ورحمت الله هغه به ته وعلیکم السلام ورور الله دا رقم ذات دی دا رقم ذات دی دا رقم قران دومره عظمت لري رسول الله دومره عظمت لري خبره کې دومره طاقت دی موږ د دنیا کې د دې مقصد لپاره پیدا شو یو بل جن روان دی دا خبره کړي چې السلام سره شروع کی بل چې انسان بولو براز باندې نه اگر کو باج علماء په دې باندې جواز مسله ذکر کړی دا او پنځم پردیس زنانه باندې چې کله فتنه پیدا کیږي چې فتنه نه پیدا کېده نو به سلام ور باندې اچول جواز لري. وجدان اسماء رضی الله عنها فرمایي چې موږ جمعه کې ناسو مسجد نبوي کې رسول الله محمد سلام او چول روانو موږ باندې لازم وچت کی اې دی وجنه د الله سوچ ته ول په سلام کې دام ګرځي يهودو کار دی. بعض خلک سلام او نږدې پنځي لازم سره وچت کی نه بلکې که چیرته تل لري وي یا هغه سړیستانه لري ته کبدیږي کې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هغه چونکه اورینا نو دیږي کې اول بدا الفاظ وي به تبه به کته لاس ځکه چې هغه معلومه کې چې پلانې په باندې سلام او به خیر دی. لیکن کستا الفاظ او شریعت له اجازه نه درکې تر کې لاس وچت لازم نو چې خپل الفاظ بوي دا وی موږ له ویل سلام دا خور کوي اول خبره دا وکړه. دویمه دا خبره وکړه چې طعام صدقه ورکړي په دې باندې انسان رم نرمي په دې باندې نرمي سره الله ذکر وکي مرګ یت کی جنازه له حاضر شي د مریض ته پوښ وکي مسكين باندې خرچه د یتیم پر سر باندې لاس راکله خرچه کول رسول الله فرمایي انسان خرچه نه کوي مگر الله د په مال کې زیاتواله ورکړي. یو حدیث کې راځي توجه دا حدیث ظاهري موږ تاسو یو رقم ته معلومي کې خو لیکن دا ایمان بالغیب سره تعلق لري. د الله نبی فرمایي چې کوم سړی عاجزي کوي الله به اوچت کی ظاهري اوس موږ تاسو چې عاجزي کوي اوچتواله نشي خو رسول الله ویلي دي. دویم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سړی معاف کوي او تا د حق ورو شغنه انتقام ولې الله تعالی عزت درکړي. وځه ظاهري پکار دا چې عزت پدې کې چې موږ انتقام ولې رسول الله ویلي موږ وایي شتا. او دریم رسول الله فرمایي چې سړی د خپل مال نه خرچ نه کوي مگر د مال الله زیاتي سلو په دې سره دي لسه د الله بنامه باندې مسکینانو باندې خرچ کړ اگر کدا مال 90 روپے پاتې شو رسول الله فرمایي زیاتي کې موږ وایو چې زیاتي خرچه. او دریم رسول الله ویلي صله رحمی وکي. حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې په سورات پر غاړه مدا ولاړی مشم کې حدیث چې قائمه کړي هغه به تیریږي چې قائمه کړي نه هغه بلند کوي. صحابه دا ویل یا رسول الله چې سړی زموږ خپل راځي موږ دا خو ورزو دا صله رحمی دا خو بدله ده صله رحمی دا معنی چې سړی ست خپل راځي تر الله درزه لپاره ورشي خو الله درزه لپاره به ورانم دا ګور الحب لله والبغض في الله دا جدا مسله ده. حدیث کې دا رسول الله فرمایي چې په دې باندې مال چې د سړي پریزه کې پر احوال راځي. امام بخاری امام ابو داود مسند احمد ټول کې دا روایت راغلي څوک چې وګوري اسما پریزه کې پر احوال راشي هغه په صله رحمی. حدیث کې دا مرجع کې چې شي نشي کولای په صله رحمی کې واجب سلام اچول شي سلام واچو صله رحمی قائم کړ. دا هغه وخت کې انسان باندې پیږي چې د قران او سنت د دین عظمت په دې کې پروت سلام د مال وست نشته د بل مسلې نشته بل نشته نو د شي وکړي چې سلام ور باندې واچو دم صله رحمی دا او څلورم د شنه خبره وکړي وې تاسو منځونه وکړي د شپې والناس نیام چې داخل ګرځي. بعض خلک وایي چې ګوره دی وخت په کار د پیغمبر اوس مدینه راغله حکومت جوړ وزارتونه او ریاستونه تشکیل کو سلام لا بګی شری او صله رحمی لا بګی شری او خرچه کول داله بګی شې شو د شپې تهجد بګی شری د رسول الله ټول توجه د ملګرو دا چې عمل لا ملګری عمل متوجي کوي د شپې تهجد وکا د ورځې یو سړي باندې خرچه وکا خپل ولی قائم کا
یو بل چا باندې سلام واچو د رسول الله په دې تربيت کې لوی مقصد دا و چې د ملګرو ټول توجه موږ عمل لور واړو ته وایي چې دا خو سیاست دی سیاست دا معنی وزارت دی او ریاست دی او پلانې سیاست څه معنی شریعت دغه دا تعریف کوي قیام علی الشی بما یصلحه ملګرو له انسانانو د شو شی وړاندې کول چې په کوم شی باندې دوی طریقې راځي د ملګری طریقې بس راځي په عمل ابتدایي مسله ده ته دا ملګری ښه ټریننګ کا په اعمال باندې دا مختکا د رب العالمین سره په رابطه کې راولا ته به ګوره چې ورسره څه مسله جوړیږي دا ته به وځي کې وزیر کا رئیس کا کتر ملګری تربیت د الله سره رابطه نه راغلی په منځ درا وشته نه د قیام الليل عظمت ورته بزړی کې راچولې نه په بل مسله شي نه هغه که سبا وزیر ورېشم شي به الله بغړ غلاګری او کته ورته ول الله عظمت ور داخل کی د قیام الليل مسله برابر کی ته به دا که په وزارت باندې کینې او که په ریاست باندې کینې او که چیرته د عسکري په ځای کې ودرې او که د بادشاہي په ځای کې به اقا مسله کې چې کوم ورته الله رسول ویل ده خپل به امن راغی خپل به مسله رااله او د قیام الليل باندې کې موږ دا ویلو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جامع صغیر کې مروي د ابن کثیر کې چې کم سړي اکثر وخت نه کې رسول الله فرمایي دا ګوره بزان ویلي دا منافق دی منافق انسان به کړه تیاری کې دیلا دا خبرم کړي واچې د سورې کهف د ورسنی د آیتونه ویل وختي و د کېدل قیلوله کول د ګنا نه ځان ساتل سفیان ثوری فرمایي ما ګنا وکړ دوه هفتې قیام الليل الله راځي کړ حسن بصری وزن راغی ورته چې شیخ زه تهجد لپاره کې تنظیم برابر کوم به مرو چې دینه شم دا وجه سره وکیدې شته نه ګنا صدر شي سبب چې راځي چې سلف صالحینو په قیام الليل نه وکړي نو ایستا غوي بشړل من په دې ژوند کې مرز نه من په خپل مرز باندې پیګم نه چې به تاسو ته وکړي چې ولې جاړي من کې دې شي پرون ګنا کړی الله بیګار شپې روچت نه زیات خوراک نه ځان ساتل او د قشانه د زیات کاروبار نه ځان ساتل چې ټول عمر ټول ورځ دا کار او کار سلف صالحینو کې بدا عادتو چې هغه بګیرو کې بسپین ولګي د دنیا کارونه پرې خو دل معنا دا 3 بجو پورې د دنیا کار کوا د شنه چې سبي راځي چې د جمع نه مخ کې او ما خو 13 بجو پورې ته په دکان کې لګي ځمېدار کوم څو وخت تهجد به کوي 3 بجو پورې دا کار مازیګر پورې دغه نور ستل الله له وخت ورکول چې د بدن د استراحت حاصل چې د شپې په خپل ودرې کی د اخرت سوچ یو غلام ټول شپه الله له ولاړ مالک ورته د ورځې کار کې د شپې ودرې کې خطو ودکې کنه ما د اخرت سوچ خوب لنه پریدي د الله مخه ودرېدل 50 کال ورځ سختي الله ما سره بغیر ترجمان نه خبره کوي خوب موږ سره بیغه مخالک سره ما کوم ما خو سره موږ ودی خوب می خراب شو خوب می دار خوب می غره خوب می غا بالکل سم ګردان موږ خوب نه جوړ کړی وجه دا چې موږ سره دا سوچ نشته اقایتونه او حدیث مطالعه کول پکار دي چې هغه قیام الليل په باره کې راغلي د سلف صالحین او صحابه تاریخ پرې کې قتل پکار دي زموږ د شمالي جرمانه کې دا چې زبر د شپې تهجد کوم کوم منه کړ سبب 3000 روپۍ صدقه کوم ته به ګوره کوي کني کوي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي د زیات جمانم ځان ساته ځکه د انسان د عضلات رانه نو دا خبره وکړه چې موږ له سلام تربیت راکې د صدقې د خرچې تربیت راکې او د قشن د صله رحمت تربیت راکې او د شپې د قیام الليل عمل له متوجه محمد صلی الله علیه وسلم مربی دی ناشنا مربی دی الی یوم القیامه دا ارشادات او تعلیمات باندې چې عملو کې دا به کامیاب وي او کامیاب دی او کامیاب شو وی شکر دا خبره ما وکړه وې دنه مې واورېدله پر جړه کې مې نورم دا سره را دنه شو خو ما ځان سره ویل چې 3 امتحانونه 3 سوالونه پېکاو ټکر مې بسره ده د کجورو نډکا وې ما ورته ویل چې یا رسول الله تر شولې وی چې او وې مې زته باندې 3 سوالونه کوم دا نشي حل کولای مگر انبیا وی چې وای کا وی اولنې پښتنه مردا وکړه چې د قیامت اولنې اولوی علامت شه ده یو دویمه دا پښتنه ما وکړه چې کله دا ټول جنتین جنت ور داخل شي نو دی خلکو له الله رب العزت د کوم شنه مل مسته تیر کړي او دریمه دا پښتنه وکړه چې کله دا بچی پلار لخیږي او کله مور لخیږي یو ماشوم کله ماګان له مخې کله ترون لا په بل تعبیر باندې کله پلار له کله مور دا وجه سره وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې دی علم مال نه خو وس مال جبريل علم اې علم راکی رسول الله زمره احتیاج انسانو متکلفین نه نو چې یو شی یادنی او فتوا په ورخوشه کا منګه غم درې چې شی منګه یادنی منګه وایو کوس چې جواب نکو یو نه وایو نو به بدی شي خلک وایي چې ولدي مولوی شه خدا چې جواب نه کوي د ټلیفون کې دا جواب نه کوي ولې د علم کمزور دی پلان یې سبل ناشنا عالم دی او چې عالم په علماو کې هغه څه دی واجب رب العالمین دی عبد الله ابن مسعود فرمایي د شریعت ما قلت دینه معلومه چې دا هر شي جواب کوا امام مالک رحمت الله علیه وفد راغی سلوی ته پوښتنه ته وکړه د شپږ درشه رد وکړ څلوري جواب کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چوي چې مت دهر څه معنا ویلا درې څه په نه پويګم رسول الله ځان خبر نه کوي هغه وحی له انتظار کو وی جبريل وس مال راغی وی هغه جبريل چې د يهودو سره دښمنی لري وی کدوې لري کني لري خو لیکن دا جبريل مال راغی ورته وی ویلې اولنې علامه د قیامت چې د لویا هغه دا چې د مشرق نه یو راجک شي او د خلک په مغرب طرف لټولې اې دې دوه معناګانې دي یو معنا دا چې فتنه په مشرق کې پیدا شي چې خلک خپل دي چې نه تختی چې مغرب له بل جمع شي دویم رسول الله ظاهري ور ویلې دي
الله رب العزت به ورو باشي داخله باندې شي بدیږي به ژوند نشي کولای زی بخر په مغرب لرا جمع شي دوی په تورات کې دا علامه معلومه کړې و رسول الله حدیث بظاهر دا مسله شوی دا وره موږ تاسو مدا ور تعبیرو دویم ویتا ویل چې جنتین جنت ور داخل شي دا برچ شي مل مستیال ته رب العالمین کړي رسول الله ورته ویلې د مئی جګر مې نه د کپ خود د جګر دا رب العالمین د ټول جنتین له مل مستی کې برابر کې تو سوچ کو چې دا به څومره جګري دا به څومره مئی وي د دې علم واجب رب العالمین لري چې دا ټول جنتین باغی باندې وزريږي به جنت کې څومره خوراک تکای چې څومره طاقت درکې ویغه به د دین نه دریم رسول الله ورته ویل دا بچي چې کله مور نه خېږي کله پلار لا دا یو ځل مسله ده کله به ان شاء الله په دې باندې خبره وکړو تاسو صرف په کده شي وکړو چې خپل خواهش سره پوره کړي د خپل بیبي سره یو ځای خواهش مې پوره کړي حالانکه دا په کوم کیفیت او کوم انقلابات باندې چې کله انسان د خپل منی وګرځي رب العالمین بچ د شي اسباب را برابر کړي چې دې منی نه چې تاو شي تاو چې تر څو پر جراثیم دا ټکر نشي دي سره ځای نه کی دا چې ورنه تاو شي اې دې جراثیم سره په ټکر باندې راشي به یو تنگ ځای په هغه تنگ ځای باندې بیزا بچدان اغه ځای ډېر په مشکلات باندې ور داخلي څو به 3 غنټو کې ور داخلي څو کې دا په 2 غنټو کې الته چې به کومه کې دا دوړ سره خوشي شي د چا چور باندې غلبه وکړه د پلار منی ور باندې اوچته شو غالب شو حدیث کې راغلی فوق دا بچي پلار لخیږي او که د مور منی الته غالب شو فوق شو نو به دا بچي دی لخیږي د تیب ولا یو رقم اصطلاحات ورته ذکر کوي رسول الله ورته فوق لفظ استعمال کړي معنی دس کله ان شاء الله به دې خبره کو زموږ شوشه دي بدن په ترکیبه د ستر د وختونه نیولې تر پوندو پاري شیخ الاسلام ابن قیم مفتاح دار السعاده کې به باندې تفصیلی مسله ذکر کړی دا چې دا رشوند دا وکا ولې نرمه ولې سره دا د مخ ور یو کیفیت په دې ورغوي کې دنه ولې وختونه راخیږي جدل تراخیږي دا پوند ولې سخت شو دا غوونه ولې په دې ځای کې الله راوچت کړ او دا انسان چې دا خوراک وکي ګرمي وبا یخي وبا د سترګو لکم شي ور کوي خیر رازقین دی غوګونو لا دی جګر لا دی پلو عضلات لا شرط په دې کې کم شامل خو د ان شاء الله کله په هغه باندې خبرو کوي رضان له جدا مسله ده نو په دې ځکه چې چا منی مخ رااله اما قربان غلبه راځي فوق شو عبد الله ابن سلام است ایمان راوړ اغره ترور خالده بنت الحارث اغم ایمان راوړ ټول خاندان ایمان راوړ يهود ډیر کله خلک د خپل دین نه ناوړي لیکن په دې سړي کې انابت خو دې نه معلومه کې توجه چې څنګه کجوري راوخسي په دې سر باندې ټوکرې کې متصل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمای د دین مسله دا د مؤمن ورکه چې په کوم ځای کې چای دی اعلان وکړي ځان ورسوه د شي باندې کوي شهر دا خو دینی مسله دا ولا پلاني عالم قران او سنت بیانې خو ان شاء الله را روانه جمله به ورشه یا درس به کله کینو معلومه کو چې دا کوم حیثیت والا سړی دی نه د عبد الله بن سلام د حرکت او ټوکرې په سر باندې محمد رسول الله ځان را ورسوه ټوکرې لا سر نه خود لنه چې پیغمبر رسول جوابونه شروع کړ تر څو پوری ځان ور باندې پیږي چې مسله جوړیږي د قشان د قران او سنت مسله دا معمولی ګڼو لکه بعضی خلک دا چې ګوره پیغمبر هغه په مدینه کې سلامونه شو رزقونه تقسیمواو چې رحمانه کوي تهجد کوي د رسول الله هر خبره دا به شي غني لکه داس پین غر اېدینه به موچته غني ځکه پیغمبر زموږ تربیت ور باندې کړي کدا متوسط عمل له کو اعلی د کو ادنا دي موږ له بده غرونو غوندې حیثیت لري نو عبد الله ابن سلام ایمان راوړ رسول الله فرمایي کدول شهود په ما باندې چرته په یو ځای باندې اسلام راوړ دا ټول راوړي يهود مر عنادر خلک دا چې موږ تاسو سره بغب شپ کې اختري چې دا بو کو هغه بکیږي او دا مسله د امن دی او اتحاد دی او هغه دی او دا دی رسول الله فرمایي چې دا تاسو دوستان جوړیږي نه رب العالمین فرمایي جوړیږي نه موږ هم دا وایو چې دا جوړیږي نه د الله نبی فرمایي که دولس کسانو شرط ایمان راوړو ټول په ما باندې ایمان راوړي خو عبد الله بن سلام کې انابتو چې ایمان کړه راوړو دی خوب مولیدو رسول الله فرمایي ویشین چمن کې ما یو ستند په دې کې وکړای دا یو خوب کې دې کړای لسن چې لاس ورواجو چې راځي چې ما کړای مې ولاس کې نیولې کله خوب کې هم څه راکار شي دې لوري شي کرامت دا مطلب نه چې دا ولی په اختیار کې دي دې مثال چې کلم لیکل کلم خوځي لیکل ته غیر اختیاري روان دي مولا القاری سے فرمایي و الاستقامه بالدين خير من الف کرامات استقامت په دین باندې زور کرامتونه بهتر او د قشن د ولی باندې شي پټواله په کار د لکه څنګه چې زنانه د خپل هیڅ پټي خو موږ د شو چې زه اوس ولې شم داس ما په اختیار کې د دیوال باندې سور شم ملاقات ورکم دا روانيږي د الله ټول اختیارات زما په لاس کې شو چې کوم هغه بکیږي چاله بچو چاله دا د عبد الله بن سلام کرامت رسول الله فرمایي دا شب اخچ چدا د اسلام دی او دا کړي چې قرآن او سنت ته کړه دا رسې کړي د قرآن کې الله فرمایي چا چې دل الله سور واچو دا چودي کینه الله تعالی خاتمه په ایمان راوړ به خلکو دا ویل دا ګور رسول الله ورته ویلې ته به د ایمان سره زی ودا جنتی شړې مونږ به شکو ډیر په عاجزۍ ډیر په خشوع په ناشنا کیفیت د انسان د منځره د شړې معلومات کیږي دا مونږ ګوره حسن بصری فرمایي چې شړې باندې د خپل مونږ پکښ نه بل بکم شي چې بدین د اسلام کې د باندې درون تمام شي د سړي خو بچ معلومه منځله ګوره
چې آیت د موږ په عاجزۍ په خشوع باندې بنا دی او که اسی ټوکی موږ شروع کړی دي کله دې عاجزۍ باندې بنا نو کوشش نور معاملات ډیر درست دي او که چیرته منځي اوله مسله غډه وډه نو کوشش دا نو مسلې باندې باندې تفریق هغه غډ وړي دي شاو ورته ویل وته جنتی بر دا څخه پکې دو ځکه چې توصیف چې مخه مخکې نو هغه باندې باید خپش من کې وزغم لري چې من توصیف څوک مخه مخ وږي سخت خوشالي ګو پلانې سه اوف هم شي راغټي چې من توصیف څوک په ځای کې ونی کې اخواله به ورزمنا سلف صالحینو کې دا عادت چې هغه بکله دا غوي توصیف چې مخه مخ وږي سبا خپش رسول الله فرمای وچا چې توصیف مخه مخ وږي خاور راواله به خپل کې ورواچو دا ولی ویلي قران کې رب العالمین یو مثال ذکر کړی دی دریا مثال نشه لکه یو غټ پاغه باندې خاور واچو او به تخم کې واچو 30 باران په راشي آیا دا شی به پاتې شي ارچه ختم کړ خاور راواله د خپل کې ورواچو او کبا سره روایت کې دا غیر لکه مسلم چې رسول الله دی چې توصیف کې هغه دا منه چې غټي کې نه خو اوس دی وخت کې زموږ استاد دا ډېر کم خلک دا ارچه په طبيعت کې دی چې زما توصیف چې زه خوشاله کوم چې ونی څخه پکېږم توصیف چې کومه هغه ډېر خپش ملګرو ورته تعالی څنګه جنتی خلک وي به دا خود تذکره وکړي چې دا رقم او دا وډیر وکړ سړی دی وکړ ته له اوس ګورې دا پیغمبر علی السلام دی ویل یا رسول الله ما خو به ایمان راوړو د يهود ندي دا ډیر بهتان تړون کې خلک دي تو ګور په الله بهتان دوی وتړو په قران دوی وتړو پر رسول الله باندې دوی وتړو په مسلمانانو باندې دوی دا بهتان نه تړي پیغمبر علی السلام یو نقل ورکي چې تر خپل مخاطب درجه بندي وکړه وس ما مبارک ونه پښتنه وجیزه څنګه ما او 2 منټه ورسره به ته پښتنه کوا وېزه به دې کوټه کې دنه نه کینم چې کله يهود ورتراله نو يهود بد رسول الله صلی الله علیه و آله لا عناد دومره شروع شوی نو خو عناد ورس پر شروع کیږي چې اسلام کله بالا کیږي جکیږي بس عناد شروع کیږي ورته وی چې عبد الله بن سلام بارک تاسو سوای اوه وی خیر سیدنا لازم سید دې د پلارم زمو سید خیرنا لازم غره دې د پلارم زمو غره انسانانو کې غره افضلنا عبد الله بن سلام هغه زمونږ بهتر دی او د پلارم بهتر دی بل وی تیرغلی اخیرنا ویګه چې ایمان راوړي اوه توبه ودا چې ایمان راوړي هغه عالم دی او هغه پتا باندې ایمان راوړل عبد الله بن سلام د کوټې نه وروته لا اله الا الله محمد رسول الله وی ویلې دام شری دی د پلارم ډیر شری دام خراب سړی دی د پلارم ډیر خراب سړی و پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی ویلې تعالی باندې ویلې دا تجربه ما څه وکړه کچیرته ما پتا باندې ایمان راوړل نو ما په بار کې ډېری خبرې د خلکو تعالی راوړې وي خو اوس مثال و خودل چې نور ګوره يهود شي بهتانین خلک په خلکو باندې تهمتونه ورتړي ګور شي په دوکان شي خپل مخاطبین درجه بندي کا هغه بالکل صحیح ده چې کله دا مسله وشوه بل واقع په کې دا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مسجد نبوي په خوا کې واتنه کوټه جوړې کړې خپل بیبيانو د سعودي رسول الله د اسامه ابن زید پریدار کې ال د کوټه وغیرہ شو لکه په خاص موږ سوچ سرینو وسو یو ټلی په خاص سرینو هغه کې به ارچا کوټه معلومه او معمولی غو پرده بوا بیربل چا کوټه معلومه او پرده بوا د سعودي رسول الله د اسامه ابن زید پریدار کې کوټه وا شوقه او کوټه عائشه رضی الله عنها تشریکی وې د کوټه وی وړي تورتم دیوی پکې نه وي د سړي لاس ورته پورته رسیدو دومره تنګ وی رسول الله په تهجد کول و چې کله بلند راغی زبې و چې ما خپل راټول کړه چې سجده به کله پوره کړل به زده شدا کړم مال به اشاره وکړي چې برته خبره ودک کینه سره د دینه امام المتقین امام الانبیاء هغه چې رب العالمین نو غوړي چې بنگلې به بنگلې څنګه مرمر بلګېدل وی پارکونه وبکې وی ارڅ باغې وخت کې څه وخت هغه ورته موجود وي خو رسول الله چې دومره اوچت انسان عظیم انسان او هغه د دعا مو کې الله قبلي بهم په دومره کوټه کې چې هغه وړا تورتم وخت ری موږ به دا تربيت راکې د رسول الله په سیرت کې زموږ دین دی چې اے خلکو دنیا ګوره مقصد ونه ګرځي یو بل کور ځان لا باد کوي اخرت ټول توجه مالته ک پیغمبر دا وخت به ارصدا کېدل زموږ اوسو تربيت دا چې ګوره دا جوړ نه کېدا اې دې به دا مقصد نه چې سړی د بلډینګ نه جوړي بنگله نه جوړي گاډي نه اخلي نه تزهید په دنیا دا معنا شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه معنا کړی دا ترک ما لا ينفعك في الاخره پر خدل دا هغه چې هغه دنیا کې نه پنه درکې خو رسول الله خو مربي دی تربيت موږ لو کې چې په دې کوټه کې ژوند تیروم تورتم واړه څنګه ټیټه مقصد به دانه دی بل ځکه ځان له بنگله جوړو د قیامت څخه خلک وګوري د ابي انبيو عمل چې شریخ خپل ځان سره راجمه کې به کوم غني نبی کریم علیه السلام فرمایي وکړه د دنیا حصت د الله په نسبت د ماشي په اندازه باندې وی کافر انسان له غلط نه ور کړی توجه د مصر شاعر ناشنا خبره کړي وداري ماشي وزت په ټول دنیا باندې ور تقسیم کسمو کې مړ کم ایسه ورسي ماشین د ماشي ټول دنیا څه کوي ننګرهار څه کوي جلال آباد څه کوي دغه ناس ملګری چې په دې ځای کې درس کې ناشو په دې خلکو باندې ور تقسیم کې مړ زموږ شاسو کې کم ایسه ورسي چې هغه لوی اخرت دې وجه موږ بربادو دکانداري کې دروغ زمینداری کې دروغ په تجارت کې دروغ غیبتونه عمل کې کمزوري ریا پکې وي رسول الله تابعداري پکې نه خنو جدا دومره حیثیت نه لري
او به چې دا ماشي وزر په ټوله دنیا باندې ور تقسیم کی او موږ هغه بدی شون اې دې لپاره بربادو یقین چې موږ به ډېر قمقل صدقان خلکو ډېر جهال بو په کار دا چې دا موږ غړنګ کو هغه ځای ور باندې برابر کو هغه ځای بجوړ کول کړ سلف صالحین تاریخ چې انسان کله ګوري حدیث دام راځي د الله نبی فرمایي چې شړې په دریاب کې خپل غوته کته کی او به دې د وګوري چې څومره ودی پرن خطرې په نسبت سره د نور دریاب له د اخره ژوند دا ملګرو سره روانو د چلیو بچي پروت ودا بچو په درهم باندې وال یا رسول الله ودا مفتم ناخذ لاجل هوانه علی اهل دا په خپل اهل باندې شپک دی کبدی کې روپې قیمت یو ملګرو بدل تر یو غرزولې اهل وی قسم په الله چې د دنیا د دینم په الله باندې رسم کړ کې وسل ډیره دنیا ورکړې شو سمونه ډیره مردار ورکړې شو نو دا څه چې کله به پاګه کې صحیح طریقې استعمال نشي دې وجنه حدیث کې دا امر راځي دې دوه پښتنې دي کم ځنه دې کټلې دوه په کم ځنه خرچه کړې ده کدل ته دا یو والی یو رئیس د امنیت یو قومندان هغه اعلان کې د پلاني باره کې سبب ته نظم محکمه کې دا سوال او جواب کیږي چې خپل مال ته ټینګ نشي به د رسول الله خبري او به د رب العالمین په وړاندې مال دې کټلې په کم ځای او به خرچ کړې په کم ځای موږ له څومره عادي خبره ده مال لاوالو په یوه خرچ کا مال لاوالو خرچ کا اسراف مدرک او مصرف دا ډول موږ معلوم دي چې کوم ځای راځي کوم ځای راځي رسول الله فرمایي چې قیامت چې داخله بده شي قران کې لګا دا غواګانې څه مطلب په خپل جوب باندې حلال او حرام باندې پیژني صرف هر سړي سره بدا غمي چې وس زړه خپل خېټه کوم رسول الله فرمایي چې سار شي بعضي انسانان د خپل نفس آزاد کی او بعضي خرج کی د الله نبی فرمایي سبب یو سړی مسلمان د شپې به کافر د شپې به مسلمان سبب کافر دا صورت حال ګوره ټول انداسه مسله ده عیسی علیه السلام فرمایي وې د دنیا مثال لري خلقان تر لکپل څوک په تیر شي وری څوک د منځ کې څوک را روان دي کله فرمایي وې د شي لکه درې بوبو څومره چې انسان سکی هغه مرتند زیاتې رسول الله فرمایي دا کندر سرو ډکا دبل غواړي دا ډکا دبل غواړي تر څو پر چې قبر لور نشي بس قناعت پکار دي ار چله قناعت پکار دي عبد الله بن مسعود فرمایي وې رسول الله فرمایي دي دا دنیا چې دا الله دوست دشمن دوه لور کې په خلاف دي دین د لوی نعمت رسول الله لوی نعمت دې الله موږ تاسو را کړی دي قسم په الله دا ټول نعمت یو خواکا خزا بچی ځواني مالداري استعداد ارسه خو چې رسول الله موږ را کړی دي دغه د زرمې شي بسم الله قرآن هم بسم الله رسول چې رسول الله موږ را کړی چې کله انسان په دقیق نظر باندې رسول جو پوښي عبد الله بن عمر فرمای وې زو سلام علیه کجور پر سر باندې نور وې مال ویل چې نو عمره د دنیا مثال دې لکه د قصوري نور ټول ختم شول پاتش ای دنیا مثال دې لکه خوبه سړی په خوب کې بادشاہ شي وزیر شي خو ایسه مرګ راشي راځيګم کې به حق حیرانو هغه وزارت هم ختم یار څه به ختم یو کیسه خوراک دې بس دا ته کوا زمنګ او د مالدار په مابین کې دا فرق دی ای دې مری نه کته د دوړ یو حصے د غریب او د مالدار پر ستر دې مری دي مختلف طعامونه دي نور اخر کې کومه نتیجه چې باقي مرتب کیږي هغه دیم ده کله کله بسلف سره د خپل مشان دي مزبله دي زم راوسته به هذه حقیقت الدنيا ودا د دنیا حقیقت ګوره ورته یو اثر کې درځي وې دې مثال چې یو پیغله زنانه قسم زیورات په یو چوک کې ولاړ د بادشاہ ودرولې او په بل ځای کې بادشاہ ډیرو کیسه طعامونه تیار کړی دي ناشنا زیاده او منزلونه دي چې من نه دي دله څه وای چې اے زنانه کوم خلک چې ما دعوت کړي زما پښتنه درنه کوله خدمت موکا ما د اسماء لار مرتسي کا خو کستا په زیبو جنت باندې اختشول لار مرنه غلطه کا څورته ورم نکی کوم په دنیا کې د ژوند اختیار کوي د دنیا نه د پیدا ورچ الله رسول الله پیغام ورسول قسم په الله چې د دنیا څخه موږ د کوله برسي او کوم د دې په حقیقت باندې ورون کته الله خو پاتې شدا او مل لارانه کی شیخ الاسلام ابن قیم فرمای وی اخرت مقصد وګرځو دنیا خپل په لار کې پرتره ک دنیا د مقصد وګرځولو اخرت لاړو کې دې شدا مل درنه کی دې مثال لاره لکه وسړی هغه په کشته کې ناسو دریاب کې روان دي په منځ کې جزیره وټا پورا غي او دې کشته والا ویل چې 2 غنټه تاسو وخت خپل ضرورت پوره کې وټلې دي ګلان دې وړل کې اساس دي زوب نور او خیر خلک 2 غنټه پوره کې دل مخکې خپل ضرورت پوره کې په خپل شیټ باندې کینی کم خلک چې بده کې اخته شي چې لکه څنګه آشنا تعمیر دي سلف کې وسړي ځان په دې سزا ورکړه یره دې تعمیر باندې څومره پیسې لګېدلې نفس لوي چې اے نفسا پر دې تعمیرونه حسابي او خپل ځان سره حسابونه کې یو کال تعالی ما سزا درکړه ته روزینس من سلویر کې پر تعمیرونه پښین کړیو څو بارګینه دي څومره ګاډي دي څه تجارتونه دي کوم شرکتونه دي خو ولې دې ځان سره موږ حسابونه کې نو کوم خلک چې هغه وختي ځان پاره کړو په دې کېشته کې کینه سو روان شو لاړ هغه کامیاب خو چې کوم پاتې شو په دې جنت اخته شول په ایمان او ملامت دا کېشته والا دې کدا خلک دي رسول الله موږ تربيت راکړي چې دنیا ګور معلومه نه ده چې زمونږ مرګ څنګه موږ راځي دا مجلس من ختمونه چې راځي و په دې کیفیت مونږ کوي اقامت شو د اقامت نور صلی الله علیه کور کې سره زره واغې صدقه کړ چې سلام وګرځو بیا راغی ملګرو ورته یا رسول الله دا ولي وې چې سره زره په کور کې پاتې وې دا مې ونه غړل به احترام چې زری مونږ کوم ورسره صدقه کوم بلکې مخکې صدقه کوم نه په مانځ کې زمون نشو چې پیغمبر موږ دا تربیت راکې کین رسول الله چې مړ کېږي الله ورته اطلاع ورکړي انبیاء ولې اطلاع الله ورکړي چې روح دې په دې وخت کې عقل مدومره وخت په خلاف د عام انسانانو خدا مسله دین ورسره خره خبره
چې مدینه منورې لکه راغی درې قسم ژوند رسول الله په مدینه کې دي شپږم کال د هجرت پورې ټول خفګانونه دي پریشانې دي جنگ دی پلانې دی بدر دی خندق دی احد دی احزاب دی خیبر دی دا شپږ کله د شي پریشانې په دي مسلمانانو باندې راغلي قران کې رب العالمین فرمایي چې د هر مسلمان داخله بالکل دی خپل راغلي خاص کر د احزاب مسله کې د دنیا ټول کافرو اتحاد وکړي د مدینه په خلاف باندې چې موږ مدینه باندې حمله کو بس محمد سره د فوج نه ختمو عليه السلام خو کیږي به هغه چې هغه څوک غواړي رب العالمین قسم په الله کې د يهودو سره د دنیا د ټول منافقانو او کافرانو اتحاد وکړي چې اسلام او مسلمانان مو ختم کو دا نشي ختمول نه به ختم کی اقا مسله به کیږي چې کوم الله ویل ده مدینه کې دا مسله راغلی و دا ټول ته توش رب العالمین په بادونو دا مسله کا ارچ الله تاسو نس کړ ختم کړ به د شپږم کال نه تر اتم کال پورې وم او اتم دې دوه کالو کې رسول الله د مکه مشرکان د نور مشرکان سره څو دزبندیان وکړي دا لږ زر د امن مسله و اتم کال باندې چې کله مکه لړاله نبی دا غین را په دی خو لسم کال کې يدخلون الناس في دين الله ډله ډله خلک بیراتل بینو امنون شو او دی تر قیامت ان شاء الله دا مسله شو رواني خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله مدینه لاغه دوه خبره ورته متوجه شوې یو بارنه دشمن او بل دننه دی او خیر انسان تاسو د رسول الله او خیر توبه لګوري دی او خیرانو او خیر د څه نه کول چې ام دغه دشمن سره جبهي جنگ شروع کی ام دلته مدینه کې درې قسمه خلک و یو اوس او خزرج چې د یمن راغلي او عرب صدقان خلک و د دې يهود رسول ډېر اکرام کو مدینه باقي وخت کې یثرب به ویلي یثرب کې معنا د ملامتیا د رسول الله ورته د نمونه بدل کړ تقریبا 200 نمونه مدینه منوره لري ان شاء الله کله به د مدینه او د مکی په فضایلو کې خبرو 200 نمونه مدینه طیبه لري مدینه الرسول طابه طیبه مدینه السلام علیه الصلاه والسلام چې دا څنګه شنه نوم دي یو قسم خلک داوا دویم قسم خلک شو دوی د شو چې چا ایمان راوړو څه په جهالت کو یو بل لکاته چې ورې څوک ایمان راوړي څوک نه راوړي څنګه ونه معاذ بن جبل وتر له عمرو بن جموحه هغه بت پرستی کوله لکه سهل بن حنیف مخکې مونږ ویلو چې علي شبا کور کې دی راو د شپې براتلو او خلکو بوتان به ماتول معاذ بن جبل دغه سوی اتحاد کې راځي د فلار د تر د بت په بیزتی باندې ورواړو چې اخر ورو د اسلام لراشي یو ورځ چې ایسه د بت ورته چپاکی سبا چې راغی سخت خیراو کوي د بت چپاکی بیرته برابر کې موږ ورته شروع کی بل شپه چې چپیم کې خټه مټي مرکه واچولې چې به پس راغی کنه ګوره د بوچا چې پکړې دی به خټې دی پاسه چولې خو پاک را پاک غړ مړی کې خیره مې راوکړه درې مشپې د شکار په وکی چې د بوت را واخصو او یو ډیران لراوړو د مردار سپي پوری وته ورو وس د زړی تورې دي په حکمت باندې صحابه کرام څومره حکیمان و چې کله سبا شو بوت نور د بوت نور شو ګوره په ډیران پروت دي او به د خپل چاتل د سپي پوری یو د په دماغ کې دا خبره د عمرو بن جموح وګرځیدل چې دا څنګه معبود دی خپل ځان نشي بچ کولای نو ما بسنګ بچ ایس رسول الله علیه وسلم کلمت عبارت وړاندې کې چې هغه زوې مو امام مالک مشرف شو یو قسم خلک داو دویم قسم منافقان چې دوی به تولې لکاته چې اسلام غلبه کیږي نو بس دوی عنادم زیاتی چې اسلام کله ولري حالات کو دوی دښمنی دومره نه و مشر دوی عبد الله ابن ابي ابن سلول اذ رسول الله دراتګ نه مخ کې او سو خضرج دی خلکو دا بیعت کې یو تاج جوړو چې دا بس مشر شي چالاکونه سړیو خو چې کله رسول الله چې به ځکه موجود به څو مشر غني او خیر انسان دار عبد الله ابن ابي ابن سلول دالم کې شه د به عزت شروع کې جسمه مشري ختم کړه دی مشري دی کرسي دی منصب دی شنو خلک غره کړه کفر يهود نصارا اسلام پر خودل دا پری بدی هغه به غاړه ورکی خو مقصد شي کرسي چې اوس دار خراب چې دروغ ارسب کې به وي در خپل مشري د وجنه چې دا اوس د تاج مال را پسر کېدو دلالو محمد صلی الله علیه وسلم ورپسر شو مشیدل وراله ما څوک څه کوي دنه زړه شروع کی او دریم قسم خلک يهود و ډېر خطرناک خلک نو ان شاء الله که شدر روان چرشم بیل ژوندونه به دغه دریغ ډول باندې به تفصیلی خبره کوي څه طریقه به دوه کوله او مسله وسره وکړه او رسول الله کوم وکړته کړی دا څومره وکړي انسان دی الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي ولا تصغر خدقه دې تفسیر قران کې رب العالمین فرمایي چې کله چا سره خبره کوي دا مخ د شماړه دا د شو مرزه په وکانو کې چې هغه د څه د شکوک نشي باز انسان کې عادت دی لاسره د الله سره مخ د شوم کوي جوړي پلانې معنا دا چې ځنه خارښتو مو جوړاو چې د مخ د چړولې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې هغه خوش کړي نو پیغمبر بلاس نه خوشی کو تر څو چې هغه نظر اړول نو رسول الله خپل نظر نه اړو قضیه شپه کې د لیکلي رسول الله پور اخلاق کې ان شاء الله به دا ذکر کوو ان شاء الله دا دور جوړ څه د درس کې روان دي للحق کارهون دا حق مسله ولې خلک بد غني هغه باندې به خبره کوو صاحب اذن ستر څنګه نه دي مامانه او ترنه په دې کې بعض علماء تخفیف ذکر کړي لیکن اکثر علماء دا لیکل کړي چې دونه ستر پکار دي کته دا متر دي نکاح مسنن کې دا ماما دي مفسرون دا وجه ذکر کړي چې دا خپل بچی له صفات کوي چې اوه د شي زنانه ده د شي زنانه ده د شي لاس ملا اول خلا بیره خبره ده
چې څنګه نه ستر کې خبره ده چې ستر څنګه نو به لاس څنګه ځکه ملاوي کم چا سره چې نکاح کې دا سره خلاص ملاوي دا حرام عائشہ به فرمایي چې والله ما مسد يد رسول الله يد امرأة قط او كما قالت وې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام لاس ته پردې زنانه سره قتل لګیدل نه دي لیکن خبره په ستر او پرده کې نو تخفیف پکې شتا کچا ورنه پرده ونه کړه ډیر رد په مکوا چې تا تر سره د خپل خورته دا ولې خبرې وکړو ما سره لیکن اهل علم دا فرمایي کوشش وکړو چې دونه نظام وساتي اگر کني کې نه خو به چاله نقل ور کوي بچي نه وکړه چې نه محرم کړه الله سره کې او تلاش نه ور کوي چې شو ځمنه کړه هغه درکې کنه شل کپڑے برسن خو په لاس باندې واښو ځانته منه الله رسول بل خاطر ده یا قبل کزلا تر لور د مامال ور شغه الله درکې دی خو الله رسول خفکیږي وش کومه کې د دوه خفګاونه مخامخ شاله ترجیح ورکړي مخکې منګوي له سلف دا فرمایي من ترک شيئا لله تعالی عوزه الله تعالی خير منها چې شی د الله لپاره پرې الله تعالی غوړه بدل درکې الله او رسول چې ځکه د چا سره ټکر راغی به دوی تایید کوا او دا د شی ویلي دي وځي چې کله بیان کوم نو روپ ما باندې راځي دغه دوه طریقې ځان سره یاد ساته یو طریقه موسی علیه السلام وا چې هغه کله بیان کو د الله سبحانه شي کو من الرحم انسان دې چې قبل کو چا چې کې نیولې او زموږ سوچ د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې کله به هغه بیان کو خپل صادر به دې دغه کې ونیو دی بغل کی او به خبره شروع کړه دغه ډیره پیدا معلومه شو ګور صادر سنت طریقه شو به دې ځکه نیول او دا خو ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ناشنا خبره کړې ده ویت لا اله الا الله و دخل درو نه بچ کیږي افضل ذکر لا اله دا ذکر کو بار بار لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نو ډیره فائدې دا لري خو یو مهمه خبره پکې دا چې د خلکو دروب نه بچ شي او بل رب زدنی علم دا وایا او بل ناشنا خبره ده چې دا د څنګه سره تعلق لري تر 15 روزي ولګو په خپل به د شیخ الحدیث شیخ القران موږ بس بیانونه لبیږي چې به زیات کې بده کوم کار نه کوي چې لکه دغه نم کار نه کوي چې به کال کسبه تعالی ګورم دا تجربه ده چې به کار کوي کني کیږي دا طبعا چې چا بیان نه کړی هغه چې مخله ودرېږي رفیق دودري مسلې د شکا ته به ګوره چې د شیخ القران او شیخ الحدیث به د خیر مقرر به موږ ټول بیان لکینو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کی